یو سړی وایي چې یاره زه ټیلري زده کوم او دې د ټیلر دکان ته لاړ نه شي او دې ځان ته جوړه مخې ته کېږي چې زه به دا جوړه چې کم دی جوړه کړم دې به د مرګه پورې دا جوړه نه شي جوړه تر څو چې دې د ټیلر دکان ته تللی نه د شاګردي کړي نه دا خواري محنت کړي نه دې چې کم دی نو ټیلر نه شي جوړېدی. نو څنګه د الله په کلام کې د هرې بیمارۍ دپاره شفا ده د الله د کلام د آیتونو ته په ځان هم ویلی شي زه هم ویلی شم بل هم ویلی شي الله ستا په خوله کې هم شفا ایږدي زما په خوله کې هم شفا ایږدي. خو چې څنګه د دنیا د یو کار دپاره د یو خوارۍ او د محنت ضرورت دی دکه شان به د دې باندې به چې کوم دی خواري به کې محنت به کې او انشاءالله الله به ورته چې کوم دی نو شفا بیا ورکوي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو هارون رشید ما دا محل موجود یم په مردان کس کورنو مردان کې دا محل موجود د پرجانګیر صاحب سره موجود دي سره خبرې کوو د دې باندې ډېر تنقیدونه کېږي نو د دې تنقیدونو حوالې سره راځي شروع دې سره به خبرې کوو. وبرکاتہ. موږ به نن جهانګیر صاحب سره پرجانګیر صاحب سره خبرې کوو دې باندې د سوشل میډیا د طرفه مختلف قسم دغه کېږي تنقیدونه کېږي نو د هغې تنقیدونو په جواب به جهانګیر صاحب ورکوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ الله وبرکاتہ. الله ستاسو د پوره ټیم د ټول څومره چې ستاسو کتونکي دي د ټولو الله دنیا او آخرت ښایسته کړو د هر غم او مصیبت نه الله وساته. پرجانګیر صاحب د سوشل میډیا طرفه چې کوم دی نو تاسو باندې مختلف قسم تنقیدونه کېږي نو آیا دې متعلق تاسو څه وایي؟ نو تنقید خو جي لکه هر سړي ته چې کوم دی نو دا حق حاصل دی چې هغه تنقید وکړي خو هغه به هغه کس ته به هم ګوري هغه ځای ته به هم ګوري هغه سیسټم ته به ګوري چې آیا دا د تنقید دی که نه دی. باقي خو دا دنیا ده په جومات کې به چې کوم دی امام صاحب پسې مونځ وکړي او بار چې روزي نو بار ورپسې بیا کنزل کوي نو دغه خبره خو چې کوم دی بلکل نشته او دا کم خلک چې تنقید کوي نو دا به صرف د دې جیلسۍ د وجې نه به کوي یا به د بدنیتۍ د وجې نه کوي. الحمدلله موږ دلته کې د الله د رضا دپاره د الله د بندګانو خدمت کوو. الحمدلله د هر قسمه بیمارۍ دپاره راتلی شي دلته دم وشي شفا ورکوونکي ذات د الله دی والله ورته شفا ورکوي. پرجانګیر صاحب د سوشل میډیا طرفه چې کوم دی نو داسې ډېرې خبرې هم دي چې دوی وایي چې یار داسې زنانۍ او هغې دې کور کې هم دم کولی شي خو دلته چې دل راځي نو هغه نو بالکل جی خو چې څنګه مونږ هغه بل ملګري ته هم دا خبره کړې وه چې ګوره د هر یو څیز دپاره به چې کوم دی خواري به کې محنت به کې. یو سړی وایي چې یاره زه ټیلري زده کوم او دې د ټیلر دکان ته لاړ نه شي او دې ځان ته جوړه مخې ته کېږي چې زه به دا جوړه چې کوم دی جوړه کړم دې به د مرګه پورې دا جوړه نه شي جوړه تر څو چې دې د ټیلر دکان ته تللی نه د شاګردي کړي نه دا خواري محنت کړي نه دې چې کوم دی نو ټیلر نه شي جوړېدی. نو څنګه د الله په کلام کې د هرې بیمارۍ دپاره شفا ده د الله د کلام د آیتونو ته په ځان هم ویلی شي زه هم ویلی شم بل هم ویلی شي الله ستا په خوله کې هم شفا ایږدي زما په خوله کې هم شفا ایږدي. خو چې څنګه د دنیا د یو کار دپاره د یو خوارۍ او د محنت ضرورت دی دکه شان به د دې باندې به چې کوم دی خواري به کې محنت به کې او انشاءالله الله به ورته چې کوم دی نو شفا بیا ورکوي. پرجانګیر صاحب د هر انسان د هر استاد چې کوم دی خامخا یو شاګرد دی نو آیا ستاسو هم څوک استاد شته دی؟ الحمدلله جی زما چې کوم ما بیت کړی دی نو هغه چې کوم دی نو ما د ثوابې شاه منصور شیخ اعزاز الحق صاحب نه کړی دی او باقي چې کوم دی نو زما په بډابیر کې چې کوم استاد دی جناب کار افتخار صاحب هغه زما استاد دی او بل دا چې زما د جناتو چې کوم استاد دی د جادو د جناتو چې کوم استاد دی نو هغه په پېښور کې الحمدلله حضرت مولانا مفتی حسین احمد صاحب هغه چې کوم دی زما د جناتو استاد. پرجانګیر صاحب تاسو چې دا ټایم څوک ویني تاسو په میډیا باندې ډېر خلک ویني دا ټایم نو آیا دوی ته خپل لوکیشن متعلق چې کوم دی نو خپل دغه رایې ورکړي چې یاره تاسو له څوک راته تاسو راځي که راځي نو یو خو جي زمونږ الحمدلله دلته کې په مردان کې د هر قسمه بیمارۍ دپاره دم کېږي چاته د کینسر مسلې د فالج مسلې رګې بندي رسولې وي د جوړونو مسلې د شوګر مسلې د چا بچي نه یا د جادو د جناتو مسلې وي هغې دپاره الحمدلله دلته کې په مردان کې د الله د رضا دپاره چې کوم دی دم کېږي او فی سبیل الله کېږي. زمونږ چې کوم ایډرس دی نو هغه دی بغداد پل امیر حیدرخان روډ کس کورونه محله مسلم آباد حجره عبدالله شاه مردان. زمونږ چې کوم د کانټیکټ نمبر دی نو هغه دی 0349 55 92 760 دویم نمبر دی 0318 999 81 49.
یو سوال مونږ بل هم کوو چې چون کې زموږ په دغه کې تاسو دې کې د کمې بیمارۍ علاج کولی شي او کمې بیمارۍ علاج مو کړی دی او کمې په تا دغه دی مریضان راځي مونږ له خو الحمدلله د ملک د مختلف ویسونه د ملک د ګوټ نه الحمدلله خلک چې کم دي راځي د بار ملکونه الحمدلله دلته کې خلک راځي د مرګ علاج صرف نشته او د مرګ نه علاوه چې څومره بیماری دي الحمدلله د الله په کلام کې د هغې چې کم دي علاج ته دلته کې د هغې دم کېږي او الحمدلله د هغې بعد بیا مونږ سختونه ورکو مریضانو ته الله شفا ورکوي پیر جهانګیر صاحب یو سوال بل هم دی ته اچانک راغی تاسو ته چې څونه کسان راځي نو آیا هغه کې تاسو داسې یو مریض راغلی یا داسې یو واقعه راغلی ده چې هغه تاسو یې سچ حیران کړی او تاسو یې مطلب دا چې ډېر زیات دغه کړی یې پریشانه کړی یې او یا تاسو ډېر زیات دغه کړی یې او جی بالکل الحمدلله دلته خو چې کم دی نو ډېر داسې بې شماره کیسونه راغلي دي یو کیس بل اوس د سوات نه راغی چې هغه ځان سره د زوی ښځه راوسته او هغه راته قسم وخوړ هغه ویډیو زما په پیج باندې موجود ده 14 لک روپۍ په هغه زنانه باندې لګولې وې او هغې به د وینو الټۍ به یې کولې په ورځ کې 2 پیرې 3 پیرې به یې الټۍ کولې او په سوات کې یو دم والا 25,000 روپۍ اخیستې وې او دا 13 لک روپۍ دي په ډاکټرانو لګولې چا ورته وي زخم دی چا ورته څه وي چا ورته څه وي دلته چې کله موږ هغه خور باندې حاضرین پې وکړه نارینه ورسره خپل ناست نو په هغې باندې جنات حاضر شو په هغې باندې 9 جنات او د 8 کالو نه چې کوم دی هغې ته تکلیف ورکو الحمدلله یو دم سره هغه خور ته الله شفا ورکړې ده د تقریبا 4 هفته ده چې بل ورځ یې هغه سخرې ټلیفون وکړو ویل زما هغه ویډیو خو تاسو اپلوډ کړی لا نه ده نو الحمدلله په دې 4 هفتو کې نه په هغې باندې د وینو الټۍ لګېدلي نه پې چې کوم دی چفه راغلی ده دغه کیس هم دی الحمدلله داسې د شوګر مریضان الله ښه کړي دي د جناتو مریضان نور الله ښه کړي د جادو مریضان الله ښه کړي دي او چې کوم د تیلیسیمیا ماشومان دي الحمدلله هغې هم چې کوم دی الله ښه کړي دي او د بې اولادۍ مریضان هم الله ښه کړي دي پیر جهانګیر صاحب د شوګر متعلق چې کوم دی تاسو یو بوتل ورکوي یو دوايي ورکوي چې مارکیټ کې د هغې ریټ په 5000 4000 او 6000 لګ بګ مختلف چلیږي چونکې تاسو دلته کې په 300 روپۍ ورکوي د دې تاسو دا بالکل د شوګر هغه مریضان چې د هغې شوګر د 450 د 400 د 350 نه کمیږي بالکل هغه مریضان دي چې کوم دي دلته مردان ته راشي او دا د شوګر دوايي ولې زه بالکل په چیلنج سره ورکوم 2 بوتلې 3 بوتلې به دا دوايي استعمالي او د الله په حکم سره شوګر به الله نارمل ته راولي دا په 300 روپۍ باندې یو بوتل دی خلک ډرامې کوي یاره دا مخکې په 300 روپۍ اوس دې دوايي کې الله شفای خلي دا دي چاله په 8000 او څوک په 15000 دا ټولې ډرامې دي زما په ځای کې به د شوګر دوايي دا په 300 روپۍ ملاویږي زما د دې نه یو سړي دوايي بار کړه په دوکه باندې او هغې بیا هلته کې په 1 لک روپۍ باندې خرڅوي کې زما څه کار نشته زما په ځای کې الحمدلله چې چا په ما باندې دا ثابت کړل چې یا زه یا زما د هلکانو یا زما د والد صاحب چاته دا د شوګر دا دوايي په 310 روپۍ باندې مو ورکړې ده نو بالکل ستاسو د سکرین په شیشه ورته زه دا چیلنج ورکوم چې ما ته به ثبوت راکړي او 20000 روپۍ به زه هغه کسانو ته چې کوم دین انعام ورکو ټیک ته پیر جهانګیر صاحب دا ویډیو وګورئ موجود دي بالکل انشاءالله جی بالکل جی چې سمې کړي دا جبه ده انشاءالله ابا که خیر کوم موږ سره یو لیټس مریض هم راغلی دی او هم دا بوتل دا دوايي چې کوم دی دا به موږ په هغې باندې ټرای کوو بالکل انشاءالله بالکل جی بیا به بالکل جی ویډیو به ورته بالکل انشاءالله جی بالکل تاسو چې کوم ټرای کولی شي ډېره مننه ډېره شکریه ټایم راکولو کتونکو دې سره موږ خپله خبرنامه سرته رسوو د لوی الله په امان